والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تعالى في مقام آخر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فدی موقع زما توان او وس نشته دی چې په بیان او په خبرو باندې خلق ولاو کم اکابرین شیوخ هغی ناستی او انشاءاللہ قائد محترم اغیبم تشریف راوڑی زبا صرف د خپلو مشرانو د بیان دوهرایی وکم او هغه دا چې موږ د ذمہ داری دستارونه دا وتړل د دې دستار تړلو په دې معاشره کې ډېر زیاته لویه ذمہ داری ده جناب مفتی سے مکه حدیث ذکر کو کہ علماء دا فدی امت کی وارثان دا انبیاء علیہم السلام دی دا انبیاء علیہم السلام ذمواری دا نبوت ذمواری وا دیر زیاد لوی بوجو خولی آغی دا بوج ندے محسوس کرے دا بل دا فیدے دفارا اغی خپل ځان فکڑاو کے غرزولے ہو زمنګ بم په دې معاشره کې دا کاری چې د بل د فیدې د فاره با خپل ذات په کړهو کې غورځو نور خلق د خراب عقایدونه چې هغه عقاید د جهنم د تلو قابل دي د ناشایسته اعمالونه د جهالت د تیارو نه رایستل د قرآن او سنت او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فضا عام کول د درسونو په ذریعہ باندې دا به زمونږ په دې معاشره کې کاری او څنګه چې حضرات او شیوخ فرمایل په مقام باندې د قرآن او سنت درسونه کول دا الله جل جلاله د دین په موږ باندې یو څو ذمہ داری عاید دي چې موږ به ذمہ دارانه تور باندې د الله د دین هغه کارونه کوو یو چې د الله د دین وجود زمونږ په زندګۍ کې راشي او د نورو په زندګۍ کې د الله جل جلاله د دین در راوستلو کوشش وکړو او دا کار کیږي د قرآن او سنت په دعوت او په تبلیغ باندې دویم کار د الله جل جلاله د دین اشاعت چې د الله دین مونږ خور کو د الله د دین اشاعت دا بر درسونو په ذریعہ باندې کیږي د تصانیف په ذریعہ باندې وکیږي او دریم چیز د الله جل جلاله د دین د نفاذ د لپاره کوشش کول د قرآن او سنت د درسونو په ذریعہ باندې د الله جل جلاله د دین اقامت چې زموږ په زندګۍ کې د الله جل جلاله دین راشي د یهودو تیر شو چې کم آسمانی دین دعویدارو داغی په حق لبانه قرآن پاک ذکر کوي ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدیو د قرآن د تورات او د انجیل په احکام باندې عمل کړي وي نو د فاسنا لاندې نه باندې خوراکونه کړي وي د هر طرف نه به الله پاک جل جلاله په دې باندې به فراخیره وستلی وي زما مهربان د دې خبره فکر او سوچ کول چې ګنیر دنیا میں متاثر کیږي تعلق میں متاثر کیږي تجارت معاملات میں متاثر کیږي نو دا ګور ډیر زیات ناقص فکر او سوچ ته
د دې شیزونو لحاظ بدای په قومونو کې به کار کوو او خد رشتیا او د الله جل جلاله د دین د انبیاء علیهم السلام جون منګه ته بطور نمونه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم جون منګه ته بطور نمونه په حدیثو کې څنګه چې حضرات شيوخ فرمایل زمنګ د اکابرینو جون هغه ته قتل فکار دی د الله جل جلاله دین له دومره محبت ورکول دا الله جل جلاله دین زمن په زندګۍ کې راشي زمن په عمل راشي دا الله جل جلاله د دین اشاعت منګو کو قرآن پاک ذکر کوي دومره محبت باور کې چې د مور او د فلار د محبت د بیبیانو او د اولاد د محبت دغه رنګه د تجارت او د معاملاتو د محبت نه به زیات د الله جل جلاله د دین سره محبت ساتي د الله د دین مینا د الله د دین محبت دا به نه متاثر کوي نور تعلقات دا د ختم شي خدا الله جل جلاله د دین سره و تعلق قائم او دائم ساتي د دې خبره فکر نه کول چې ګنیرا زما و دنیا خراب شي تعلق به خراب شي تعلق به خرابه خدا الله جل جلاله د دین د دعوت او تبلیغ کار وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر سره تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه معظمه کې د مشرانو سره تعلق د نبوت د اعلان نمخ کې هغه محبوب ترین انسانو د مکی والاو صدیق او امین به ورتوا خو چې کړه د نبوت کار هغه شروع کو نو هغه ور سره دشمنی شروع کړه نبی رسول الله سلام د دې چې زور هیڅ پروا و نه کړله د قومیت تعلق د ورورۍ تعلق د وطن او د کلی ګری مکه معظمه پر هوستل د الله د دین د خاطر نه وو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک استر ګوانی اوه کې روان دي او مکه معظمه ته بار بار ګوري کله کله بادام راځي چې د خپل دین د حفاظت د فارغ خپل کلم پرې دی قربم پرې دی نو دا د الله جل جلاله د دین فمنګ باندې یو حق دی او دا زمنګ ذمہواری ده چې د الله د دین د اشاعت د فارغ کار کوو په درس او تدریس په ذریعہ د تصانیف په ذریعہ باندې خپل جواب هم خوځي او د قلم جبا اغم کله کله چې کوم دین د انسان د جبا بند شي حالات راشي منګوري د خپل سترګو باندې خو ولې د قلم زبان هغه کولاوي د نور میډیا زبان چې کوم دی د کولاوي نو د وخت او د حالات مناسب په صحیح طریقه باندې دا کابرین او د هدایات مطابق دا غي د صلاح او د مشورې او د نصيحتونو او د وعظونو مطابق کار کول بل د الله جل جلاله د دین حق په منګ باندې د الله د دین حفاظت ده